نن مونږ ډیر بهترین بونګ تیار کړی او څوک ورته مچھلي وایي او څوک ورته بونګ وایي. دا تاسو ته په سخاکوټ کې میلاویږي، خو که تاسو ځان له کور تیارول غواړئ نو په دې کومه طریقه چې ما تیار کړی په دې طریقه باندې تاسو تیار کړئ، ستاسو به ډېر زیات خوښ شي او د دې ذایقه به ډېره بهترین راځي. غوښې خو خلک په قسمه قسم طریقو باندې پخوي او د هرې خپله ذایقه وي، خو د دې بونګ خپله یوه مزه ده او د دې خپله یوه ښکلې ذایقه ده. د ټول نه پهله باید تاسو بندوبست وکړئ د بونګو. د قصاب خواله به لاړ شئ، هغه به تاسو له یو ښکلی بونګ تیار کړي. د هغې نه بعد به په دې کې کټس ووهئ په دې کومه طریقه چې پکې ما وویله، او د اوږې پلي به پکې کېدوئ ښه زبردستو چپ چاپېره، چې په دې کې کله تاسو د اوږې پلي کېدوئ بیا به اوږه او ادرک وټکوئ او هغه به راوړئ، هغه به هم دې له ورکوئ چې به دې ادرک او اوږې کم پیسټ دی هغه په دې پسې راکاږئ. د هغې نه بعد به دې له بیا تاسو بندوبست وکړئ د مالګې د اندازې مطابق به مالګه ور واچوئ چې تاسو څونه مالګه استعمالوئ. نو زمونږ نن ډېر بهترین او ښکلی بونګ تیار کړی و. تاسو یې په دې طریقه باندې تیار کړئ، تاسو یې بیا ذایقه وګورئ او خوند یې وګورئ. د دې بونګ بندوبست ما له کړی و پتنګ استادو او ډېره زبردسته او ښکلې غوښه یې راکړې وه. د هغې نه بعد به تاسو دا په کوکر کې پخوئ. کوکر کې به دا بونګ کېدوئ او بیا به یو جیک اوبه ور واړوئ او یو پلیټ دوه اوږه به هم ور واچوئ. بیا به په دې کوکر باندې سر بند کړئ خټېټو او اور به ورله ښه ښکلی بل کړئ. د اور بندوبست به ورله وکړئ، اور به پسې ښه تیز بل کړئ او تقریبا 50 منټ په دا تاسو په اور باندې کېدوئ، ځکه چې دا غوښه ده نو چې د دې ته اوله کې دا غوښه زبردسته پخه شي نو ستاسو بونګ به ښه ټیټ راځي. ګرمي ډېره زیاته وه، یو ګیلاس شربت مو ورته وڅښو او غوښه په اور باندې پرته وه. تقریبا 50 منټ د دې وشو او اور مې پسې تیز کړی و. 50 منټ بعد به دا بیا تاسو راکوز کړئ، اندازه به یې والئ چې ستاسو غوښه پخ شوې ده که نه. که چېرې ستاسو بونګ بیا هم نه پخ شوی نو بیا یې تاسو دوباره بیا میښودی شئ چې څونه نرم راشي او څونه بهترین راشي، نو هغو نه به د دې ذایقه وروسته بیا ښه راځي. نو زمونږ خو چې کوم بونګ و هغه ښه مکمل تیار شوی و په دې کوکر کې. د هغې نه بعد بیا یو کړی تاسو په اور باندې کېدوئ، غوړي به ورته ور واچوئ صفا سوتره. چې کله غوړي ښه ګرم شي او سره شي نو د هغې نه بعد به دغه بونګ راوړئ او په دې غوړو کې به یې کېدوئ. بیا به په دې باندې په سمڅۍ کې لږ لږ غوړي رالئ او په دې باندې بیا ور اچوئ. دا به ډېر وچوئ هم نو او ډېر بیا پوس هم نه پرېږدئ. بس دا ګرم غوړي مې راغسته او په دې بونګ مې ور اچېله. د هغې نه بعد چې کومه دڼیا ده ټکېدلې دڼیا ده کومه چې پوډر شوي هغه به ور واچوئ او د غوښې مساله خپله میلاویږي. تاسو چې کله مسالو ولې لاړ شئ نو هغوی ته به ووایئ چې د غوښې مونږ له خپله مساله راکړه، په هغې کې هر څه هغوی اچېلي نو هغه د دې بونګ دپاره خپله مساله وي. نو مساله مې ورکړه او بیا مې دوباره بیا غوړي راغستله او په دې مې ور واچېله ما چې د مسالې هم پکې پخې شي او دننه پکې دا غوښه مو ښه زبردسته سره شي. نو دغه طریقه ده، تاسو خامخا په دې طریقه باندې بونګ تیار کړئ، خامخا به ستاسو خوښېږي ځکه چې د دې غوښه ډېره بهترینه وه. د هغه ملګرو مونږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې مونږ ته ښه کمنټسونه کوي، زمونږ ویډیوګانې شیر کوي او مونږ له لایک راکوي. نو دا تاسو وګورئ بونګ زمونږ مکمل تیار دی. د دې رزلټ په تاسو شیر کوو چې دې غوښه څنګه ده او د دې ذایقه څنګه ده. نو د اندازې نه خو داسې معلومیږي چې ماشاءالله بونګ زمونږ ډېر بهترین تیار شوی دی. نو دا تاسو ته رزلټ شیر کوم. غوښه یې ښه مکمل نرمه ده، خو چونکې ډېره زیاته ګرم او د غوړو نه ما تازه راکوز کړو نو دې په وجه باندې ورته مونږ لږ صبر کوو چې ټول سړی نه شي، ځکه چې دې په دې منځ کې د غوړي نو ټول نه رابېلېږي، دا ګرم وي. دې چې بیا تاسو لږ صبر وکړئ نو غوښه بیا ښه مکمل نرمه وي. نو دا تاسو کتلی شئ زمونږ د بونګ غوښه مکمل نرمه ده او د دې په ذایقه باندې نن حد تمام شوی و. که ستاسو زمونږ نننۍ ویډیو خوښه شوي لایک کمنټ شیر ولا ورکئ او د ملګرو د تسلۍ دپاره ما زه بیا د ملګرو ته ښیم. زیاتره ملګري بیا اکثر وایي چې یاره ستاسو غوښه سخته وه. نو دا تاسو یو ځل بیا وګورئ، د دې غوښه ښه مکمل نرمه ده. دا تاسو په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم غوښه یې ښه مکمل نرمه وه. چې کله زمونږ غوښه یخه شوه هډوکی یخ شوی نو مکمل تیوه. دا تاسو کتلی شئ مکمل هډوکی پاتې شوی دی. بیا دې په منځ کې نلی هغه به نه ضایع کوئ، به راوباسئ.